أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الصافات مكية. سورة الصافات مكي سورة دا سورة الصافات مکی صورت د هجرت نه مخکې نازل شوی دی او تاسو د مخکې د مضمونونو د اصطلاحات معلوم دي چې کوم مکی صورتونه دي نو باغې کې عقیدې ذکر کیږي، عبادات ذکر کیږي او دغه شان د کې انفرادي احکام ذکر کیږي او چې کوم مدني صورتونه دي باقي اجتماعي ژوند او د نظام خبرې ذکر کیږي. نو په دې صورت کې هم عقیده ذکر کیږي، په الله تعالی باندې عقیده، د توحید عقیده، د آخرت، د دوباره ژوندون، د نبی علیه السلام د رسالت، دغه مضمونونه پکې ذکر کیږي. او دې منځ کې د مشرکانو چې کوم باطلې عقیدې د هغې تردید پکې هم کیږي، ځنې صراحتا او ځنې اشارتا. چې کوم عقیدې د عربو او خاص کر د مکې د مشرکانو وي د هغې تردید پکې ځای په ځای موجود. د مکې مشرکانو به کله فرشتو ته د الله تعالی لوڼه ویلې، کله به د بتانو عبادت کوو او کله به یوه لار اختیاروله، کله به بله اختیاروله. د دغه ټولو تردید د ذکر کې موجود دی. په نزول کې دا صورت 59 نمبر صورت دی او په مصحف کې په قرآن کې د ذکر کې چې کوم دی ترتیب مصحفي کې دا 37 نمبر صورت دی. نزولی او مصحفي کې فرق دی، هغه مخکې دغه سبقونه تیر شوي دي. د دې صورت مرکزی عنوان چې غټه خبره چې کومه ثابته یې هغه بدایي چې عز المصطفین الی الله و اکرامهم، چې څومره بهترین او غوره مخلوق په دنیا کې موجود دی، که هغه اوس په الحال ژوندي دي او که وفات شوي، دا ټول الله ته محتاج دي، عاجز دي. د خدایي صفت په هېڅ چا کې نشته دی. نو که فرشتي دي هم الله ته محتاج دي، په خپله باندې د خدایي ته هېڅ صفت پکې نشته. او که انبیاء کرامو چې کوم وفات شوي دي او که دغه شان ده کې که نیکان خلک څومره هم چې دي ژوندي دي یا وفات شوي، ټول الله ته محتاج دي، هېڅوک هم د خدای تعالی صفت نه لري. دا د دې صورت مرکزي عنوان دی. او چې کله دغه مضمون ثابت شي د مشرکانو عقیدې اصلاح به وشي چې هغوی د فرشتو بندګي به یې کوله او د الله تعالی لوڼه به ورته نعوذ بالله ویلې، نورې غلطیانې به یې کولې. دغه هغې اصلاح سلسله وار روانه ده. نو دا عنوان شو. اوس الله تعالی دغه مخلوق ذکر کوي او د هغې صفات ذکر کوي چې د الله تعالی دغه مخلوق څومره عاجز دی، الله ته څومره تابعدار دی، څنګه بندګي کوي، څنګه د الله تعالی وحدانیت بیانوي. هغه صفات او هغه انداز قرآن ذکر کړی دی. دې دپاره چې د مشرکانو د عقیدې اصلاح وشي او دې د خدای ونه وایي او د دې بندګي نه کوي. نو الله تعالی فرمایي والصافات صفا، قسم می دی په سب جوړونکو فرشتو باندې، صفن په سب جوړولو سره. په هغه فرشتو باندې قسم چې هغې صفونه جوړوي، په صفونو کې ولاړې دي. ډېره مشهوره دا صفت د فرشتو دی. او فرشتې صفونه جوړوي نو په دوه حالاتو کې، یو د عباداتو دپاره صفونه جوړوي کوم چې د ډېرو روایتو نه ثابت دي، او دویم د الله تعالی د حکم د اورېدلو د منلو دپاره په صفونو کې ودرېږي. دا دواړه خبرې د فرشتو د عاجزۍ اظهار دی. که د الله خبره مني او حکم په ځای کوي، نه په صف کې ولاړې عاجز، په صفونو کې ولاړې د عاجزۍ اظهار کوي. او که عبادات کوي، نه په صفونو کې ولاړ د عاجزۍ اظهار کوي. نو پته ولګېده چې فرشتې د الله تعالی تابعدار مخلوق دی او الله تعالی ورته ډېر غټ شرافت ورکړی دی تابعدارۍ په وجه باندې، خو دا عاجزه مخلوق دی، د خدای تعالی صفت پکې نشته دی. فالزاجرات زجرا، نو قسم می دی په شړونکو فرشتو باندې، زجرن په شړلو سره. فرشتو دویم صفت دا چې په اسمان کې ډیوټیانې مقرر دي او چې کله اسمان ته شیطانان نږدې کېږي نو راشړي بېرته، هلته یې باره نه پرېږدي. دغه مضمون به وروسته تفصیل راشي. دغه شان ده کې فرشتې دا ډیوټي هم کوي چې ورېځې د یو زګین نه بل زګین ته بوځي، شړي چې کوم ځای کې د باران ضرورت دی، د الله حکم دی، نو دوی دا ورېځې هم هغه زګین ته بوځي او شړي چې کوم ځای کې ضرورت دی. دغه دوه معنی د فالزاجرات چې فالزاجرات زجرن قسم می دی په شړونکو فرشتو باندې په شړلو سره. فالتاليات ذکرا،
قسم می دی په تلاوت کوونکو فرشتو باندې ذکر د الله لره هغه فرشتو می دی قسم چې کوم د الله تعالی ذکر تلاوت کوي ذکر کوي د الله تعالی سب لوی بیانای توحید بیانای تسبیحات بیانای د الله تعالی ذکر تلاوت کول او دغه ذکر کې دنه دا خبره کوي چې ان الهکم لواحد یقینا ساس خدای یو دی د فرشتي وي ساس خدای یو دی ډیر نه دی نو د دې دا خبره هم ثابت شو چې کم کسان د فرشتو بندگی کوي عبادت کوي او د خدای په نظر ته ګوري نو د دومره خطا دي چې د فرشتي په خپل باندې د خبره بیان چې ان الهکم لواحد چې خدای تعالی یو دی د توحید مضمون دی بیانوي او مشرکان وایي چې نه توحید نشته دی او د فرشتو بندگی وکړو در دوی قباحت او د هغوی کمزوري بډا کول شو دې ذکر کې د فرشتو دا صفاتونه ذکر شو نو دې کې دا مسله واضح شو چې فرشتي په خپل معنی د عبادت لایق نه دي یو مخلوق ته نوراني مخلوق دی د الله تعالی تابعدار دی عبادت کوي خدمات کوي ذمہواری سنبالي په خپل معنی د الله تعالی توحید بیانایي او توحید قایل دي نو لہذا د انسانانو د لپاره سبق شو چې تاسو هم د فرشتو بندگی مکوئ او غیر د خدای تعالی صفاتونه مور کوئ تاسو هم الله تعالی واحد لا شریک د سې ومنه چې فرشتو منل لري رب السماوات والارض رب د اسمانونو د او د زمکې دی در د مخکین آیت د لپاره دلیل دی چې ان الهکم لواحد یقینا خدای تاسو یو دی نو ولی یو دی دلیل پیدا دی چې د اسمانونو د زمکو رب چې کوم دی دغه الله تعالی اسمانونو او د زمکو رب دی او بل څوک رب نشته نو پته ولګی چې الله یو دی وما بینهما د هغه څه چې بین د اسمانونو زمکو کې دي ورب المشارق او رب د مشرق دی رب د مشرق او د مغرب دی ان زینا السماء الدنيا یقینا من خسته کړي د اسمان نږدې کوم چې د کته مو ته نږدې دی بزینت الکواکب په خایس د ستورو باندې دا قدرت هم د الله تعالی دی او الله تعالی په دې کې واحد دی څوک سره شریک نه دی چې زموږ نږدې اسمان یې په ستورو باندې خسته کړي دی وحفظا من كل شیطان او حفاظت کوي دا فرشتي او حفاظت کوي دا الله تعالی حفاظت یې کړی دی په فرشتو په ذریعه باندې من کل شیطان د هر شیطان ماردین چې سرکش شیطانی مارد د صفات د شیطان دی چې هغه شیطانان چې کوم سرکش شیطانان دغه حفاظت هم الله تعالی په خپل باندې کړی دی د فرشتو په ذریعه باندې چې فرشتي په اسمانونو کې ولاړ دي او دا شیطان بار نه پریږدي دغه مضمون موږ پس زاجرات زاجران کې هم وایو چې د فرشتو یو صفات دار شیطانان بار نه پریږدي کته را شړي نو دې ځکه کې هغه مضمون واضح چې فرشتي چا پیدا کړل چا مقرر کړل دغه ذمہواری ته چا والا کړل فرشتو دغه صلاحیت چا ور کړی الله ور کړی نو حفظ من كل شیطان مارد او دا الله تعالی حفاظت کوي د اسمانونو ته هر شیطان سرکشن چې بر لاړ نشي بر وری نه پریدي لا يسمعون الى الملأ الاعلى چې دوی غوږ نشي خودلې هغه الى الملأ الاعلى هغه مخلوق برد فرشتو برد چې بره فرشتو ته غوږ کېني دا غوي خبري وانه وري او دا غي بحثونه میټینګونه وانه وري او بیا وزما کې شرارت جوړ نه کی ذکر دوی کار د سیده اصل کې دوی چې برزيدي د پارزي چې د فرشتو خبري وخت راشي ويوري نو چې کله واوري نه پرځه کې باغ دي فرشتو نه واوري چې سبا پلانې کس وفات کیږي یا پلانې کور کې په مثال به تور ماشوم پیدا کیږي یا پلانې کس بیمار کیږي د خبره واوري لازم کې ځان نه ورسي لازم کې شیطانانو دې خبر کی د دې شیطانانو د یو کاهن جادوګر سره برابر کی هغه جادوګر ته اطلاع ورکړي چې دغه خبره موږ اورېدل د خبره به کار بکیږي دغه کاهن میدان تراشي خلکو ته وایي چې ما ته ډېر خبر وایي نمشته چې هغه نه دي شوي کیږي ما ته پته لګي تا درسه خبره پته لګي بس یو دغه حواله ورکړي چې بس دې پلانې کس ته سبا ګوردا بمري یا بل سبا بمري یا دومره وخت بمري نو خبره ورته وکړي یا بنا جوړه کیږي یا رس یو بل خبره ته ورکړي نو خلک خو صدست نه مني خو چې بیا وخت راشي افکار په مغسي وش خلکو یقین راشي د دوی سړی دی او دا به د کمال نه ډکی دې خلکو ته دا علم بیا ورسته نه چې دا معلومات د شیطان نه وړي دي او ډېر بخواري راوړي د عقیدې خرابول لپاره بیا دغه سړی یو خبره رښتیا او 300 پکې دروغ او بس داوی شروع کی
او بخلو کې ځان شهرت خپل شهرت پیدا کی او ډیر خلک د دې لاسه بې ایمان شي بې دین شي. در شیطان یو سازش ته دغه د پاره د عبارت لغواړي او وګي خودل غواړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش پس سم الله تعالی دوی تمام دروازې بند کړلې دوی بار نشي خته او دغه تفسیری احوال بصورت الجن کې راشي چې بصورت الجن کې چې کم پیریانو د نبی علیہ السلام سره ملاقات شوی خبري شوی دي هغه کوم دغه خبره و چې یاره مخکې موږ اسمانونو ته ختلو وسلاري باندې دي په ټول لارو کې څوکیداران پرشتي ولاړ نو موږ ته اندازه ولګېده چې خو الله تعالی سره د خیر اراده کړله د اخر زمانه پیغمبر راغلی دی اياد الله تعالی د شر اراده کړله قیامت جوړیږي څه چل شته نو موږ ګرځېدو معلومات هم کول تر دې حد پورې چې نبی عليه السلام دغه تک بیا موندو سحر په مانځ کې او چې کله د قران قرات پیریان واورېدل پیریان مطمئن شو چې هم دا سړی دی د وجن دروازې دغه لارې بندي شوې دي. نو د ذکر کوم دا خبره شو چې دوی وګ نشي خودلې هغه پرشتو او چتو ته چې کوم په اسمان کې بر دي ويقذفون او دوی وشتل کېږي من کل جانب د هر طرف نه دوی خبرې نشي اورېدلې خو بیا هم څه طریقه وګي خواري باندې ورشي نږدې شي اسمان تر بار نه خبره په وګ باندې راشي او پرشتي ویني نو بده بس د لری نه په ور باندې ولي شغله باندې ولي د هورن د پاره د رټلو یا د هورن د پاره د شړلو ولهم عذاب واصب او ربي د پاره عذاب دی دایمي مستقل عذاب ولشت کله چې پرشتي په ور باندې ولي ناقص د شیطان ایرش وسوځي پیغام کترانه وړي دا شیطان خپل ډیوټیان دي منسوبي د خلکو ته بیلاری کول لپاره په دې کې د سره نوري طریقې هم شته کم چې بزما کې کوزي دي استعمالي لکه د عقاید کتابونو لیکلي دي چې کله کله بزنی علاقو کې دسي پرز کې یو ماشوم جوړي یا د والتی وهینو بس ځنې خلک هغه د پارش ته ځونه جوړي سو تایبزونه سو ولا باتای جوړي دا چې تاسو را کولاو کې دي کې لیکلي پیراون حامان نمرود شداد د نمونه پکې او چې تاسو ته نږدې کې نو ټیک چې والتی بیا نه وخی یک ماشومي نو که شیطانی اثر نو بیا نه جاړي کنه جوړي بیا خو دا خبره ده اوس دې کې د شیطان څخه حکمت دی او دې نمونه کې څه شي پکې دي کوم دغه طریقه ده چې دا شیطانان راشي او هغه ټیم کې چې څوک د غواره لوشي نو دوی ورنږدې کېږي رګونه تخنیره د چل وسه کوي چې بس هغه مجبور کېږي چې ولته وي لکه وي څه چل وکي او بار د غوا دې ته مجبور کوي دا شان چل وسه کوي چې د مالک تنگ شي او دې باتای تعویز ته مجبور شي بس راشي هغه د لار جوړي نو بس سړی لاړ شي اخر تنگ شي د غوا د لاستنه بس دغه شی راوړي یو د لګي کې د غاړه کې واچي بس واقع شیطان د لاس راهږي غلي شیطان پری دی وا ودرېږي نو سړی په ذهن کې سوال لا چې پرې باتای کې بس بری تعویز کې بس راکولاوي چې وګوري پیراون نمرود شداد حامان دانو من دي نو په ذهن کې چې کله سړی ان پړي او علم نه کړي دا د مسله باندې پوي شوی نه اب ځین کې وسوسه شروع شي چې هغه د پیراون چې د خدای دعوی کړي وته خو ځان غټ شي تو ګوره په دینوم کې دونه کمال لې چې غوا سر کې مواچا یا مور لګېګو هغه وس واخښ وکنه صحیح وکنه پته لګې دی پیراون کې سو شی به موجود دا کم دعوی چې کړي وونه د صحته پوری وټ ټیک ته یا د نمرود باره کې شک پیدا شي شداد باره کې پیدا شي شیطان باره کې ابلیس هم پکې لیکل دی باره کې شک پیدا شي د دقیق شک را ولاړولو د پاره د ایمان کمزوري کولو د پاره د دومره اوږده منسوبه ته استعمال کی دومره اوږده منسوبه د دغه نه علاوه د دې سره نوري حربي مشته چې کم د شیطانانو چې کم علم دی تلبیس ابلیس یا د دې په شان نور کم کتابونه چې د شیطانانو متعلق لیکل شوی دي چې د څه طریقې کې سم منسوبې دي نو باغې کې دغه نه طریقې د ذکر شوی دي یو خبره به کې دا د چې مخلوق باره کې دوی کوشش کوي چې د علمي غیب دعوه ثابت کړي د علمي غیب د دعوی ثابتول لپاره کاهن سره رابطه کوي جادوګر سره او دغه معلومات د بر نه راوړي خو وسې نشي راوړلې او دغه لارې ورته بندي شوی دي ولهم عذاب واصب دوی لپاره عذاب دی دایمي همیشه عذاب دی ورلره الا من خطف الخطبه بغیر د حق نه چې وتختی وتختولې شوی خبره یو خبره وتختی خطبه کې د ویل کې چې لکه وګ نږدې کې خبره وګ باندې راشي ستو تختی چې ما ته صبح په پام کې څوکیداری مکه پرې دي خمینا بس تیخته شروع کی دې د خطفه وي فاتبعه نور پسې کې بده بسې اور پسې شي بده بسې شهاب ولمبا ثاقب روحان بده بسې ولمبا منډي کې سره چې شپې بار ناسي او خاص کر دی وړي کې آسان نه بر اسمان ته ګور دي واقع ډیر زړی دي چې ناسا به شغله منډي
او بیا ورک شي بیا بل ځای کې منډې کړي دغه طریقه دغه ډیوټیانې دي دغه حساب کتاب د شیطان خپل کار کوي فرشتي ورسره خپل کار کوي